السلام علیکم نئی ویډیو سره تاسو غرکلی ویو امید لرم چې تاسو ټول به روزله خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ د ظلم انتها شوې ده نوښار کې ظالم خاوند خپله ښځه ډېره زیاته په پیدلډۍ سره قتل کړه دوستانو ظالم خاوند د خپلو دریو بچو په مخ کې خپله ښځه قتل کړه دا واقعه څنګه رامخې ته شوه دغه ظالم بدبخته خاوند داسې کار ولې وکړو ټول معلومات درسره په دې ویډیو کې شریکوم د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر نشان اوس خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي نوښار کې د ظلم انتقا شوې ده ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده یو ظالم بدبخت خاوند د خپلو بچو په مخ کې خپله ښځه ډېره زیاته په بېدردۍ سره قتل کړه او بیا هغه بدبخته خاوند وتښتېدو تر اوسه پورې هغه بدبخته خاوند نه دی نیول شوی دغه بدبخته خاوند کوم خوا وتښتېدو دغه خپله ښځه یې په څه وجه باندې قتل کړه یو غټه لوی وه چې د لوري 18 کاله عمر لوري په سرو سترګو باندې جاري ووایي زما پلار زه په پړو باندې وتړلم او زه یې ورته کېنولم زه په کرسۍ کې په پړو باندې وتړلم زما په مخامخ باندې زما پلار زما مور ډېره زیاته په بېدردۍ سره قتل کړه ما د یې خوله بنده کړې وه چې چغې ونه وهم زما دوه ورونه دي هغه یې ما سره یو ځای تړلي وو دوستانو دومره ظالم پلار موږ په دنیا کې چلته نه لیدلی چې یو ظالم پلار خپل بچي په خپله باندې په پړو باندې وتړي او خپله ښځه د هغه بچو په مخ کې ډېره زیاته په بېدردۍ سره قتل کړي هغه وخت کې به د هغه بچو په زړه باندې څه تېرېدل د هغه ښځې په زړه باندې به څه تېرېدل چې دغه ظالم بدبخته خاوند ورسره دومره ظلم کوو خو دوستانو که چېرې موږ وګورو نن سبا انسانیت ختم شوی دی نن سبا انسانیت په چا کې هم نه دی پاتې شوی الله دې دغه ظالمان خاوندان تباه کړي د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر نشان اوس خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي والسلام